پیغمبر علیہ السلام مبارک چې کله د حلیمه به کرو نو التا دا غي 2 کاله تیر شو، بیا 2 کاله نورم تیر ک. نو دا غي رضای خور و شیما بیبي نو هغه حلیمه به ته وی چې مور زما د قریشی رور دیم را سره پرې د چېلو سرولو ته بار لړ شو. هغه وته نه دا ډېر نیازبین ماشوم دی او چې ته تکلیف وته نه رسی او ته لاړه شه بیا به زر راشي. هغه وته ما یو ځل مخکې ځان سره دا قریشی رور بوتلو او یو ځل را سره بیا هم پرېږده. مور اجازت نه ورکولو، دا وته زه بیا نظم کرا سره نځي او ته دا ولې ته دومره اصرار کې او بار بار وی چې دی را سره بوځه. وی زما دا قریشی رور پیغمبر علیہ السلام یادولو چې دا مبارک ما مخکې ځل ځان سره بوتلو نو په ده باندې یو خونور پې نه لګېدو، وریځ به تې مخکې رستو کېده او سوری به یې پې جوړ کړی او بله فایدې ما دا لیدلی وه چې دا مبارک ما ځان سره بوتلی نو زمونږ دا چیلې ډېرې زر زر مړې شوې او بیا ټولې چیلې راغونډې شوې او زما د دې رور مخ مبارک ته یې کته او په لاره چې څوک تېرېده نو ما ته به وی جینۍ دا هلک څوک دی نو چې ما به ورته دا مې رور دی نو زما زړه به باغ باغ شو، ځکه چې لوی سعادت دی چې څوک وایي دا مې رور دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک هغې حلیمې ابیکره چې څومره وخت یې رول کور کې به داسې سپینه رڼا وه چې خلک به حیران وو. حلیمې دا کور کې کم قسم تیل استعمالی چې ستا د کور دا رڼا د نورو خلکو د کورونو نه زیاته ده، ځکه د زیتون تیل خلک استعمال کی یا نور قسمونه د تیلو. نو مونږ خو هر یو تجربه که خو ستا د کور د رڼا په شانتې رڼا د هیچا نشته دی. نو حلیمه به هغې ورته جواب کې وفرمیل چې کله نه مونږ دا قریشي ماشوم د مکې مکرمې نه راوستی دی د هغه ورځې نه راپدې سو مونږ ډوډۍ وبله کړې نه ده. دا خو چې تاسو دا رڼا وینئ دا د ده د مخ مبارک رڼا ده. سوزن گم شد ملتی ہے تبسم سے تیرے شام کو صبح بناتا ہے اجالا تیرا. د حضور پاک صلی الله علیه وسلم د مخ مبارک پرانا باندې به روکه شوي ستن چې هغه به موندې کېده داسې رڼا به د هغې مبارک چهرې مبارکې کوله. پیغمبر علیه السلام مبارک چې د 12 کالو شو او د شام په سفر باندې تلی او قافلې سره